د شوال د روزو متعلق د ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرمائی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من الشوال كان كصيام الدهر. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا څوک چې د رمضان مبارک د میاشتې روزي ونیسي او د هغې نه بعد د شوال په میاشت کې شپږ نفلي روزي ونیسي، الله رب العزت دته دې شپږو روزو نیولو دومره لوی اجر ورکوي لکه د ټول عمر روزه نیولې ده. داسې ده چې د ټول عمر روزي نیولي. په دې کې یو دوه خبرې قابل غور دي. لومبه خدا خبره چې دا د شوال په ټوله میاشت کې دا روزي نیوي شي او دا لازم نه دی چې دا د پرله پسې ونیسي. دا یو دی نیسي بل دی نه نیسي. داسې ممکن ده هفته کې دوه ونیسي هم صحیح دی چې څنګه ترتیب ځان نه جوړوي شي نو دا روزې هغسې نیولی شي. دویمه خبره دا ده چې لومبې په کار دا ده چې کوم مسلمان باندې فرض روزې د په ذمه باندې پاتې دي یا د بیمارۍ د وجې نه یا د نورو عذرونو په وجه باندې روزي نه دي نیولې شوي، لومبې لازم دا دي بهتر دا دي چې دغه قضا روزي اول ونیسي، د هغې نه بعد بیا نفلي روزي ونیسي او دا فرض روزي چې کوم د په ذمه باندې دي دا نیول ځکه اولا او بهتر دي. پته نه لګي بیا صحت ملاویږي که نه ملاویږي، پته نه لګي بیا دته جون نور ملاویږي که نه ملاویږي. نو دې وجې نه لومبې ذمه د فرضو نه ساقط کول پکار دي. لومبې فرض ادا شي د هغې نه بعد بیا نفلي روزې ونیولی شي، دا به ډېر بهتري. او بل حدیث مبارک کې د یو کال د روزو اجر هم راغلی دی. چا چې د رمضان مبارک د روزو نه بعد د شوال د میاشتې شپږ روزې ونیولې، حدیث مبارک کې راځي لکه یو کال روزې چې ونیوله. علماء کرام محدثین په دې کې داسې قسمه تطبیق کوي، فرمایي څوک چې یو پیره ونیسي د یو کال اجر ورته ملاویږي او څوک چې هر کال نیسي خپل زندګۍ کې هر کال د شپږ روزې نیسي دې اهتمام کوي نو دته به ټول عمر د روزو اجر الله رب العزت ورکوي. الله رب العزت دې زموږ ستاسو د رمضان مبارک د میاشتې روزې خپل دربار یې لکې قبول او منظور کړي. څومره مسلمانانو چې هغه نیولي دي الله دې قبول کړي، په هغې کوم عبادات شوي الله دې قبول کړي او الله رب العزت د شوال د میاشتې د شپږو روزو د نیولو توفیق مونږ ټولو مسلمانانو نارینه او زنانو ته رانصیبه کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.